ته ووایي بھئی زما دا کور چې دی دا د 100,000 روپو قابل دی بکرۍ ورکومه تا ته وایي چې داسې کار به وکړې چې دا به زه تاله په 15,000 روپۍ بکرۍ درکمه خو ته به مال اول 5 لک روپۍ راکې زه به په هغې کاروبار کومه دا قصه ډېره مشهوره ده 100,000 روپو کور لایق وي تا ته وایي خیر تاله به زه په 5,000 په 3,000 په 2,000 روپۍ بکرۍ درکمه ته به اول مال به یې راکې 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए دا به ما سره زو په کار کومه دا سود دی خجی کل قرض جر نفعا فهو ربا حدیث مبارک ته قانون دی هر قرض چې ځان پسې نفع راکاږي نفع دا سود کې راځي ما غل 5 लाख रुपए اول ورکه اډوانس کې دا مې غل قرض ورکه دا دغه کیږي نه مال به بعد کې راکې نو دا باغه باندې قرض دی او داغه په وجه باندې زه د کور نه نفع حاصلوم لګیم د 100,000 روپو کور ماته په 2,000 او په 3,000 روپۍ ملاويږي نو دا زمون په عرف کې دا مشهوره ده بای دا د سود لاندې راځي دا مسله ازده کې کو سو